کوهاټ پولیسو کاروای دوران 800 کیلوګرامه مضر صحت غوښه او کلیجې نیولې ده. د پولیس مطابق د سلسله کې 3 ملزمان گرفتار شوي دي. تفصیل ګورو د کوهاټ نه د فضل کریم په دې رپورټ کې. کوهاټ پولیسو نیولې شوي مضر صحت غوښې او کلیجې په هکله وویل چې دغه نیولې شوي ملزمانو کوهاټ بازار کې خپل ګاهک ته روانه کړې وه. ایس ایچ او فیاض خان وایي چې دوی ته د څه مودې نه د دغې اطلاع وه، خو ولې ملزمان د پولیس په ولکه کې نه راتلو. هغوی ویل چې د مضر صحت غوښې سمګل کوونکو ګرفتارۍ لپاره ضلعي پولیسو مشر عباس مجید په خصوصي هدایتو سره دوی مخبر په اطلاع باندې کوهاټ پېښور چوک کې سوزکي نه 6 ډرمونه برآمد کړو چې په دغه 6 واړو ډرمونو کې دوی 800 کیلوګرامه غوښه او کلیجې دوی په ولکه کې واغسته. د متعلق انفارمیشن دا و چې دا انډیا نه سمګل کیږي او دلته کوهاټ کې مختلف هوټلو ته او د کوم کلیجې لګي خرڅي او په دوی خرڅي. نو دې کې مونږ انفارمیشن خپل لګولیو انفارمرز. نو نن مونږ د انفارمیشن ملو شو دا پېښور شو کې مو اریسټ کړو. دې کې 3 کسان مو اریسټ کړي. پولیسو وینا ده چې ملزمانو تعلق د پېښور بډبېرې سیمې سره دی او دوی کې 2 افغان مهاجرین هم دي. د درو واړو په ضد سټي تاڼې کې مقدمه درج کړې شوې ده. دا 269 او 273 پاکستان پینل کوډ لاندې مو اف آی آر کړی دی او دا کسان به انشاءالله سبا جج صاحب ته پیش کوو. یاد دی چې کوهاټ ښار کې د مضر صحت خوراکي څیزونو خرڅول د یو مودې څخه روان دي. کچرې پولیس او انتظامیه د داسې دکاندارانو په ضد د خپلو کاروایو سلسله جاري وساتي نو یقینا چې عام ولس به صحت ته نقصان رسونکي خوراکي څیزونه ډېر حده پورې بچ شي. کیمرا ټیم سره فضل کریم، خیبر نیوز، کوهاټ.